په غسل کې کم سیزونه فرض دي دا خزه او نر په پوي نه دي. تاسو تجربه وکړئ زنانه چې لام داغه سر کې کمسای وي او د سر د پاسه او بواري په ځان باندې او جامې واغوندي. اوس مسله څه ده؟ مسله دا ده چې خزبه په سر دومره وباچي چې د سر د ویختو بیخونو ته وبورس د ویختو دننه بیخونه لامدش دا د پاسه په سر وبواچي ګیره دا مثلا یو سړی د غټه ګیره او ته غسل کې نو لون لاس په دې مخ او ګیره کې وهي چې دا د مخ سرمن د لامدش دا د مخ سرمن نه لم بس وب په ځان واړو په دې ګیره داسې لون لاس راکړي مسپی حالانکه باغی چرته غسل نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي منځونه په غسل کې کوي لکه چې د اودس او د غسل طور طریقه نه ورزي زده کړې نه ده. تاسو د مولاتوب دنیا ته کراشه د اودس او د غسل او د منځ فرایض په دې باندې سونه کتابونه ډک سونه زب خداوند چې هر یو مولا هم په نه پويږي. نو دیو جن عزیزانو چې څنګه منځ فرض ده داسې احکام د منځ د کول فرض. نو احکام د منځ کې یو اودس اودس طور او طریقه زده کول دا فرض. اوس تاسو چې په اودس کې لاسونه وینځئ لاسونه د دې څنګهلی تر گیټای پورې د گیټای نه د کپاس وینځل شروع کړه دا به اسراف کې راځي. خپې چې وینځئ نو د خپې تر دې خنګري پورې دا د خپې دا گیټای چې تر دې پورې وینځل چې دي دا دمر ایریا د خپې دا فرض. کدی نه پاس دی وینځل شروع ک بعضی سړی شیخ وندي بډې وای او تر دې پورې خپوي نو په اودس کې تر دې پورې چې خپوینځي نو دا اسراف دی. مخ د دې وګونو دا نرمي چې دي ته نرمي وای ښه بوسخکای ورته نو یو نه کسوړای ورته د دې نرمو او د دې ایریا ترمنځ د دې زنه یو انچای لار دا ایریا د مخ دا دومره حسابوي دا بلمده او دومره بلمده چې یو ساس کې یا دو ساس کې وبتی پریز. تاسو هر یو سړی چې اودس کوي د سلو اودسونو به یو سړی په اودس کوي دا اسراف. او کوم سړی چې اسراف کوي داغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوون کې په پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت. یو سړی مانه تاسو وګورئ دا ګیره کلول چې دی مولانا صاحب کو زیات نه زیات ګیره سنت تا کنه نو کدا چا کله کا په کافر کیږي خو نه